الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. اول وقت کی جسڑے بیت اللہ باندې نظر لگی کعبہ باندې دغه وخت کې دعا مستجابه ده او کوم دعا ویل پکار دي. نو دې په باره کې دعا یو روایت کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې نبی صلی الله علیه وسلم با چې کله کعبه ولیدله دا دعا به وی اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه. بعض نور الفاظ دي چې اوس ما ته ذهن کې یاد نه دي. خدارنګي دا روایت چې دی په ټولو طرقو سره کمزور دی، ضعیف دی. څه طرق معضل دي، څه منقطع دي، څه چرته صحیح طریق پکې نشته. عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه به کعبه ولیده نو دا دعا به لوسته اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. دا راغلی ده عمر صاحب نه ثابت. بعضې نورو صحابو هم پکې آثار راغلي دي. هر چې استجابت د دعا دی نو دا طبرانی روایت ته په دې کې بهقي کې دی. دا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت ته تفتح ابواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة. وی د اسمان دروازې کولاویږي او د مسلمان دعا قبلیږي چې کله سړی کعبه وویني. امام نووي وی لیس بثابت، دا حدیث ثابت نه دی، کمزور دی. او بل روایت کې د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره راځي چې څلور ځایونه دي چې هلته کې د اسمان دروازې کولاویږي او دعا د مسلم قبلیږي، نه رد کېږي. عند التقاء الصفوف، کله چې د مسلمانانو د کافرانو صفونه یو بل ته مخامخ شي د جنگ. وعند نزول الغیث، او کله چې باران نازلیږي. وعند اقامت الصلاة، او کله چې مونځ قایمیږي. وعند رؤية الكعبة، او کله چې سړی کعبه وویني. خو دا روایت هم کمزوري دي. بهرحال د کعبې د لیدو په وخت کې دعا کول، هر یو دعا چې سړی ولولي د خیر د دنیا او د آخرت لوستل پکار دي. الله پاک به انشاءالله قبلی سړی په اخلاص سره دعا وکړي. خو دې کې چې کوم دعاګانې مرفوع روایتو کې راغلي دي یا د استجابت کې، نو دا روایت سندن کمزوري دي. نو د کعبې د لیدو په وخت کې سړی هر د خیر دعا کولی شي. هر یو د خیر دعا چې وي د کعبې د لیدو په وخت کې هغه کولی شي. انشاءالله د الله نه امید دی چې الله به قبول